السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې ته دي الله پاک چې هغه په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سوات کرنٹ افیرز پروګرام کې به نن یو پیر بیا د والدین لپاره او خاص کر د نوجوانانو لپاره یو مهم پیغام دی، هغه به ستاسو سره شریک کوو. څنګه تاسو ته معلومه چې موټر سایکل زموږ د ضرورت لپاره دی، خو بیا هغه اکثر موږ په هغې باندې ور سپیډینګ کوو او اکثر پرې قصدونه هم کوو د یو بل سره، نو بیا دغه ناخوشګوار واقعات چې کوم دی هغه مخې ته راځي. بیګا دغه هلته په سوات تحصیل کابل کومه علاقه چې دا په سرسنۍ کې هلته یو ناخوشګوار واقعه مخې ته راغلی چې دوه موټر سایکل د یو بل سره ټکراو شوي دي او په هغه کې ښکلي ځوانان د دنیا نه تللي. نو پکار ده چې ور سپیډینګ نه کوو، چونکې سړکونه زموږ دغه طرفونو ته دې طرفونو ته که موږ وګورو هغه بهتر شوي دي، نو په دغه وجه باندې بیا خلک دغه سپیډ کوي. په دغه سپیډ په وجې باندې بیا دا افسوسناکه واقعات مخې ته راشي. په دې د وجې نه بیا کم خلک چې مړه شي خو بیا مړه شي، او چې کوم ژوندي دي مور پلار دي خویندې وروڼه دي هغو ته دغه غم د قیامته پورې د هغو د مرګه پورې دغه غم هغه په زړه کې. نو پکار ده چې ما ورته چپ چاپېره او خاص کر چې کوم نوجوانان دي هغو ته دا پیغام ورسوو چې تاسو سپیډ مه کوئ او د خپل قیمتي ژوند بچ کړئ، دا به په بل ځای کې په کار راشي. نو دغه یو مهم پیغام ستاسو سره شریکول مقصد و، نو پکار ده چې دا ویډیو تاسو مخې ته شیر کړئ او دا پیغام خپل ملګرو ته خپل یار دوست ته ورسوئ چې هغو په دې خبرو عمل وکړي او دغه سپیډ نه هغو کلار شي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.